बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तासु ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو د کورونا په اړه باندې یو د پاکستان لپاره یو لویه خوشخبری مخې ته راغله چې د کورونا لپاره کم ویکسین دي نو هغه په پاکستان کې تیارېدل چې کم دي نو هغه اخري مرحلې ته رسیدلی دي او ډېر زر به هغې چې کم تجربه ده دا به شروع شي. نو آیا دغه ویکسین چې کم دي دې سره به دا وبا چې کم یو خطرناک شکل اختیار کړی دی دا به ختم شي او که نه. او دې سره سره په ټول ملک کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم بهرني ویکسین دي د بهر ملکونو راغلي دي د هغې ویکسینیشن عمل چې کوم دی نو هغه هم روان دی. خو چې کوم په بهر ملکونو کې پاکستاني دي او په خصوصي توګه په سعودي عرب کې کوم زموږ د پاکستان خلک دي او هغې واپس راغلي دي پاکستان ته نو دلته نه چې اوس کوم ویلی کېږي چې د سعودي عرب والا د هغې ویکسین چې کوم دي کوم چاینیز ویکسین دي نو هغه نه مني نو دغه یو لوی کنفیوژن چې کوم دی نو هغه هم کریټ شوی دی او د سعودي عرب چې کوم دلته کوم کسان راغلي دي زمونږ پاکستاني دي او هغې په چوټۍ باندې راغلي دي او واپس هغې ځي نو د هغې د یو تعذب ښکار دي. نو په دې اړه باندې به هم په پروګرام کې خبرې کوو. دې سره سره چې کوم د ویکسین په اړه باندې مختلفې پروپیګنډې کېږي مختلف سکرین شاټس خلک شیر کوي او دغه چې کوم خلک دي پای کې د کورونا چې کوم ویکسین دي د هغې په اړه باندې یره ترهه چې کوم د نواخورۍ نو دغه په کومه طریقه باندې موږ دغه پروپیګنډې ختمولی شو په دې ټول باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي ډاکټر رحمت مومن صاحب چې په لیډ ریډنګ هسپتال کې هغې خپل خدمات ترسره کوي، ډاکټر خالد رحمان صاحب چې په خیبر میډیکل یونیورسټۍ کې کوم ویکسینیشن سینټر دی د هغې فوکل پرسن دي او زاهد مروخیل صاحب چې زموږ همکار دی سینیر صحافي دی هغې هم موږ سره پروګرام کې موجود دي. تاسو درې ته پروګرام کې هرکلی وایم. د ټول اول لازم رحمت صاحب طرف ته رحمت صاحب که موږ وکتل د ډېر وخت نه خبر روانه وه چې ویکسینیشن اخیر په پاکستان کې هم چې کوم د ویکسین جوړولو عمل تقریبا هغه مکمل شو تجرباتي دغه باندې به ډېر زر دغه لګول چې کوم دي نو هغه هم شروع شي. تاسو څه ګڼئ چې څومره پورې په دې وبا باندې موږ وبا کنټرول کولی شو چې دغه خپل ویکسین موږ تیار کړو هغه بیا خلکو ته هم دا شان لګېدل شروع شي؟ ډېره مننه ارشاد بھائی او مشرق چینل موږ انوایټ کولو لپاره. بالکل څنګه چې تاسو ویل یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ چې کوم خپل نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث دی هغو ساینسز هغو د چین سره په کولیبریشن باندې ویکسین تقریبا تیار شو. انشاءالله نیکسٹ ویک به هغه عوام دپاره اویلیبل شي. په دې پهله مهم کې چې کوم دي تقریبا 1,24,000 ډوز چې دي دا موږ د چین چې کوم کمپني د هغې سره په اشتراک کې جوړ کړي او انشاءالله دې نه نیکسٹ به چې کوم سیکنډ فیز به یا کې به ټوټل به د پاکستان چې کوم خپل انسټیټیوټ دا به جوړوي. هغې نه بعد د دو پلان دی چې انشاءالله موږ به هر یو منت کې چې کوم دي تقریبا 10 لکه ډوز دغه کوو. نو انشاءالله تعالی دې سره به ډېر حده پورې څنګه چې موږ مخکې ویلي دي چې د دې بیماري چې کوم علاج دی هغه صرف ویکسینیشن دی او احتیاط چې هغه یو وختي طور پر باندې موږ دغه راکوي خو علاج د ویکسینیشن دی. نو ویکسینیشن لپاره انشاءالله تعالی چې کوم دا کوششونه دي اوس دې وخت کې پاکستان کې 15 کم دغه چې کوم دي ویکسین چې کوم اپروف شوي دي هغه سره کار خو روان دی خو چونکې هغه د بهر ملکونو نه به ډونیشن باندې دا خپل چې انشاءالله جوړ شنو دا پاکستان په ایشیا کې ساوث ایشیا کې دویم ملک دی چې دا جوړ کړو. انشاءالله تعالی ډېر حده پورې به موږ په دې باندې قابو راولو. په دې وخت کې اوس تقریبا موږ خپل دغه کې 4 لکه کسانو ته لکه موږ دا ویکسینیشن چې دی دا موږ دغه کړي دي که نه. صحیح ټیک ده. خالد صاحب که موږ وکتل د ویکسین په اړه باندې کله نه شروع شوي دي نو د هر چا کوشش دا وي چې خپل کوشش ویکسین ولګوي خو بهرحال وخت په وخت باندې په دې اړه باندې خلک دغه هم کوي یره ترهه په خلکو کې هم خورېږي د هغې په اړه باندې خبرې اترې هم کېږي. خو د هغې نه وروسته چې کوم د پاکستان خپل ویکسین رالل نو تاسو څه ګڼئ چې څومره وخت پورې موږ ویلی شو چې دغه ویکسین به خلکو ته لګېدل شروع شي بیا د دې چې کوم یو پروسس دی دا به په دې باندې چېرته په ځناورو باندې به ول د هغې دغه کېږي تجربه کېږي د هغې نه وروسته بیا به زی WHO دغه شان نور چې کوم ارګنایزیشنز دي هغې به دې باقاعده منظوري ورکوي. نو ستاسو په خیال سره دې ټول پروسس کې به څومره ټیم نور لګي؟ ډېره مننه ارشاد صاحب تاسو ډېر اهم سوال تاسو کو دي کې یو ډېر غټ کنفیوژن دی چې ادي نه مونږه زه کلیر کول غواړم دلته کې کینساینو د دې تجربه په پاکستان کې جنه کیږي ٹھیک شو دا چې کوم ویکسین دی پاک ویک نوم سره به مارکیټ کیږي یا جنوم ولا ار سور کی
دا ویکسین الریډي پاکستان کې په یوز کې دی چاینا والا چې کوم ویکسین جوړ کړی دی دا پاکستان کې یوز کیږي کینساینو په نوم دی او هغه باندې سنگل ډوز ویکسین دی دا هغه ټیکنالوژي پاکستان ته راوړه د دې ټول تجربې ارسه شوې دي یوز کې د درې میاشتو نه دا موږ لګو دا ټول خلکو ډېرو خلکو لګولي چاته چې سنگل ډوز ویکسین لګیدل دا هم دغه کینساینو ویکسین دی نو د دې ټولې تجربې دا چې کم مراحل هغه نه تیر شوی دی دبليو ایچ او اپروول ارسه ملاو شوی دي خو د دې چونکې دا مینوفیکچرینګ چې کنه دا ډیر یو دغه پروسس ته چې ډیر ټیکنیکل پروسس ته او ډیر دغه غواړي لکه ډیر کیر غواړي نو هغه دا ټول هغه پروسس ایکچولی اپروول شو چې کوم کوالټي کنټرول او کوالټي کنټرول چیک وای ان آی ایچ کې چې جوړیږي د دې دا به جوړیږي ټول الته کې چاینا مرازي خو کنسنټریټډ فارم کې برازي دلته به د پیکیجینګ کیږي نو هغه سره بس چې زمونږ به پروډکټ چې چاینا کې هغه په څومره جوړیږي دلته به موږ ته ډیر زر اویلیبل شي موږ هغه زر جوړ کوو موږ به هغه سره ډیر چې کوم د سپلای چین هغه مسلې دي آبال شي نو د کې به هیڅ قسم نوې تجربې نه کیږي دا الریډي اسټابلیشډ ویکسین دی دا جوړ دی دا پاکستان کې یوز شوی دی دلته به صرف موږ اوس د دې که ښه نوم ورته زور کا مسان نوم د خلکو پوهېدو دپاره نو د دې پیکیجینګ به دلته کې ان آی ایچ کې کیږي نو هغې وجې نه تاسو ته پته ده چې بیا په پوره پاکستان کې ترسیل د هغې اسان شي صحیح ده زاهد صاحب د ډاکټر صاحب وایي چې د پیکیجینګ په پاکستان کې کیږي څومره تاسو غنئ چې د کورونا ویکسین جوړېدل د پاکستان دغه شان یا پیکینګ کېدل د پاکستان لپاره څومره کامیابي ده او دغه وبا چې کوم ده نو دغه ویکسینیشن په ذریعه باندې چې موږ بار بار دغه تلقین هم کو څومره کنټرول کېدی شي بسم الله الرحمن الرحیم ارشاد صاحب څنګه چې ډاکټر صاحب وویل بالکل کم چې د کم ویکسین یادوي اوس نیشنل هیلث انسټیټیوټ کې چې په کم باندې تجربه روانه ده یار څه چې هغوی کوي کم پیکیجنګ کوي بالکل دا چاینیز ټیکنالوژي ده په پهله ځل باندې پاکستان چې کم دی کې کم ویکسین یوز کوي دا چاینیز ټیکنالوژي پهله ځل باندې یوز کیږي د دې نه مخکې چې کم ویکسین دي هغه ظاهره خبره ده هغه یورپی ملکونو جوړ کړي دي او د هغې باقاعده څه ډېر ټیک ټاک سرټیفیکیشن دی چونکې پاکستان ته پهله ځل باندې چې کوم ویکسین راغلل هغه هم چاینیز و او په هغې کې اوس هم پاکستان چې کوم ویکسین اخیستي دي هغې کې انډین ویکسین هم موجود دي خو چې څومره ویکسینیشن اوسه پورې شوی دی یا روان دی یا پاکستان چې کومه ټیکنالوژي یوز کوي دا نور دنیا ته قابل قبول نه ده د دې وجه دا ده چې ډېرو ملکونو خپل ویکسین جوړ کړي دي مطلب امریکې سره ویکسین شته نور ملکونو سره شته او کوم چې خلیجي ملکونه دي هغه ظاهر خبره ده د هغې ټول انحصار چې کوم دی هغه په چاینیز ټیکنالوژي باندې نه دی بلکې د هغې ټول انحصار په امریکن ټیکنالوژي باندې دی نو ظاهره خبره ده چې په کوم یورپي ملکونو کې یا امریکا کې یا نور کوم ملکونو کې کوم ویکسین استعمالیږي یا رجسټرډ دي نو هغه به په کار وي نو زما خیال دا دی چې دې لپاره جنګي بنیادونو باندې یو خدا په کار ده چې کېدای شي حکومت ته پکار ده چې د دې بار یو خبرو وکړي او د خپل کم ویکسین چې دي آیا دا څومره ګوره دلته یو مسله ارشاد صاحب دا هم ده چې موږ سره کم بایولوجیکل لیبارټري د موږ سره یو لیبارټري هم دلته نشته په پاکستان کې نو د دې د چیک اپ او د دې د چیکینګ او د دې د دغه موږ سره معیار هم موږ سره څه دغه نشته زما په خیال باندې څه معلومېدو څه تنظیم نشته نو د دې وجه به ډېر یو غټ مشکلات راځي خاص کر کم چې یورپي ملکونه دي یا امریکا دا هغوی به خامخا په دې باندې ډېر مسایل جوړوي اوس خو موږ ته د سعودي عرب او د خلیجي ملکونو مسله مخې ته راغله هلته چې کوم څلور ویکسین استعمالیږي د جانسن اینډ جانسن جانسین دی او اسټرازینیکا اکسپورټ دی د کشن یو دوه نمونه نور هم دي نو هغه ویکسین چې کوم دي هغه پاکستان کې اړوشته دی نه کېدای شي دلته موجود دي خو سرکاري سطح باندې هغه نشته نو څنګه چې موږ یو طرف ته ویکسینیشن نظام روان دی موږ چې دې کې تیزی راشي خو بل طرف ته که دا موږ وګورو نو دا دنیا سره بیا متصادم روان دی او که چېرې بیا دغه پوزیشن راځي اول ته د دې سرټیفیکیشن نه کېږي د پاکستان د ویکسین یا د چاینیز ټیکنالوژي نو زما په خیال بیا به بذات خود بیا به یو غټه مسله بیا به ډبل ویکسینیشن کېږي یا به څه کېږي نو د دې لپاره زما په خیال باندې یو ابهام غټ موجود دی او دا ابهام ختمول د هغې نه مخکې چې تر څو پورې خپل پاکستان کوم ویکسین راشي نو ظاهره خبره ده هغه چونکې پاکستان خپله ټیکنالوژي نه ده یا د یورپین کنټریز ټیکنالوژي نه ده نو د چایني ټیکنالوژي باندې به ډېر اعتراضات دي هغې لپاره مخکې زما په خیال اول نه انتظامات پکار دي صحیح ډاکټر احمد صاحب زاهد صاحب هم خبره وکړه چې سرټیفیکیشن مسلې به وي تاسو ګڼئ چې داسې مسلې پاکستان ته پر روان وخت کې مخې ته راتلی شي
زما زاهد بھائی سره زاهد بھائی ماشاءالله ډېر نمبرز موږ صحافي دی او زاهد بھائی چې کوم خبر وکړه هغه زاهد بھائی په خپل سایت باندې خو زما زه دې خبر ته لږ اختلاف کوم داسې خبره ده چې کوم چاینا چې کوم ویکسین دی ساینوفارم هغه ایون دبليو ایچ او چې کوم د ایمرجنسي یوز لپاره هم اکسپټ کړی دی هغه دبليو ایچ او ایمرجنسي یوز لپاره اکسپټ شوی دی باقي دین علاوه چې کوم ساینوویک دی هغه آل اوور د ورلد هغه داسې نه دی هغه دا یو ټرایل نه بعد راځي او بیا هغه نه بعد اکسپټ کیږي نو دې معنی باقاعده ټرایل شوی دی لکه دا ټول چې کوم دی اویلیبل دی باقي سرټیفیکیشن چې کوم خبره شو نو دبليو ایچ او چې کله ایمرجنسي یوز لپاره ساینوفارم دغه اکسپټ کوي اټ مینز چې د دې سرټیفیکیشن ارسه شوی دی باقي کوم چې سعودي عرب خبره وشو بالکل زاهد بھائی خبره دغه ځای کې زه اتفاق کوم سعودي عرب د استرازینکا او دغه چې کوم دی جانسن والدا کوي خو پاکستان کې استرازینکا لګي خو لیکن دو پالیسی دا سیده چې سلويخ کان لچا عمر بري هغه ته لګي انش پهلارش کې په هر ځای کې دا لګي خو سلويخ عمر نه بره خو بدقسمتي سره چې کوم خلک زموږ سعودي عرب او بهر ملکونو ته دي دغه عمرونه سلويخ ته کم دي نو دغه الیکشن کې کنفیوژن کریټ کړی دی ان شاء الله تعالی په دې روان هفته کې د دو هاي هفته خبره اترې دا او موږ هم ورته لیګل کړی دا نو ان شاء الله دې روان هفته کې بر دې څه حل راوځي ارشاد صاحب یو منټ جی ارشاد صاحب ډاکټر صاحب چې څنګه خبر وکړه بالکل استرازینیکا چې کوم روان دي دغه ویکسینیشن روان دی خو دغه دویم ډوز چې دغه درې مې پس لګي بل خبره دا چې دا هغه استرازینیکا نه دي کم چې په سعودي عرب کې ريجسترډ دي دا انډین کمپنی والا استرازینیکا دي ټیک تا ټیکنالوژي ویوي کې د شیو سيزونه یو خدا خبره ده دویمه خبره ده ډاکټر صاحب خبره سره بالکل اتفاق کوم چې دبليو ایچ او دا منل دا خو ارشاد صاحب دبليو ایچ او د دنیا د لپاره څه ګورنمنت نه دی د هر یو ریاست خپل د هر یو خپل ملک خپل مفادات او خپل دغه خبري که صرف د دبليو ایچ او خبره ونه تاسو او کتلم په دې کورونا کې دبليو ایچ او څومره بدنام شو او په هغه باندې باقاعده څومره د ملکونو د الزامات لګیدل نو هغه صرف یو سجیشن ورکول شي یو ګایډلاینز ورکول شي د ملکونو خپل خوخه او دا د داخلي او خارجي خبره ده چې هغه پس شي باندې چاته سرټیفیکیشن ورکي چاته نه ورکي د دې خبره صحیح ده کېدای شي سو وخت پس ساینوویک او ساینوفارم ته دغه ملو شي خو فل حال چونکه دا چاینیز ټیکنالوژي دا او ډیرو ملکونو کې د دې چې سمون مرګورو سره کوم خبره کیږي نو د دې فل حال اس حیثیت نشته د دې ویکسین صحیح ده خالد صاحب تاسو نه هم چونکه خپل ډاکټر یې خلک راځي او د دې ویکسین په اړه باندې بار مختلف هغه تاسو کوي چې د دې تجربه شوې ده تاسو په دې باندې دلته په پاکستان کې څه دغه شوی ځای څه خبرو کړی چې موږ سره دلته هیڅ لیب نشته نو موږ هم دغه چې کم چاینا یا په بل ځای کې کم تجربات په دې باندې شوې دي یا چې کم دغه شوی دی مطلب ریسرچ پاره شوی دی موږ هم پاغي باندې خپل په ډیپند کوو پاغي باندې خجی زب اول دین مخکې دا بل چې کم ډیر ښه ډسکشن او چې امپورټنت دی د خلکو د پوهې لپاره هم او چې ډیر خلک افیکټډ دي نه موږ خپل کیمیو کې چې کوم ویکسینیشن سنټر دی هغه فوکل پرسن نن هم بلا کسان راغلي دا چې غریبانان ګرځي چې را موږ سو دا خو سپورټي نه کم دي استرازینیکا لګي نه ورته او باقي ویکسینز دي څنګه چې زاهد صاحب خبر هم وکړه ډاکټر صاحب هم وکړه باقي ته قابل قبول نه دي نو هغه کې دغه څنګه چې رحمت صاحب ویل دا ډیر یو جنوین ایشو دی او ګورنمنت الریډي دا ریلایز کړی دا او دا خبره په فورن افیس په ترو باندې یو ټول هر چینل باندې هر یو چینل استعمال شوی دی او ما ته چې څومره انفارمیشن دی نو نیکسٹ ود ان ا ویک با this will be sorted دا به هر څه ان شاء الله دغه شي ځکه چې هغه څنګه رحمت صاحب ویل چې دا دبليو ایچ او اپروف کو نو دیٹ هغه یو ټیکنیکل باډي دا چې هغه دا اپروول ورکی چې رقم یو ویکسین مطلب استعمالي دي شي یا نشي استعمالي دي نو هغه اپروول یو څنګه میل لري چې هغه مطلب دی چې اوس د دې هغه لګ ویلیو سیوا شي نور وګوره ویکسین موږ مخکې لګاو دبليو ایچ او اپروول کنو موږ ساینوفارم لګاو ځکه زمونږ ساينټیسټ موږ مطمئن چې دا ټیک دی خو چې دبليو ایچ او هغه ته اپروول ورکو دا هغه ویلیو چته شو نو اوس به همدغه بیس باندې موږ زمونږ ګورنمنت لګیا دی سعودي ګورنمنت سره دا ټیک اپ کړی دی التکی بل دی کې بل امپورټنت خبر ده زاهد صاحب خلیجي ممالک خبر وکړه خلیجي ممالک کې هغه خپل خلکو ته استرازینیکا لګولې دي خو دې ته بدام پتی چې الته زمونږ کم خلک دي او زمونږ د کم انډین خلک دي ایته کم یو لګیدل ایته ساینوفارم لګیدل ایته دوه ډوزز شوی دي اوس هغه بیا هغه ته ثرد ډوزز ایون شپږ میاشتې پاسو لګو نو خلیج کې خو هغه ایته الریډي اکسپټیبل دی هغه الریډي لګي زمونږ خلکو ته نو دا سیس به دا یو هغه خبره بالکل ټیک ته چې دبليو ایچ او خو ټیکنیکل باډي دا په چا باندې دا لاګو کول نه شي سره دا پاور نشته خو زمونږ چې کوم ګورنمنت سطح باندې کم اقدامات روان دي نو هغه
دا سیدی چې موږ دا امید چې ان شاء الله ودین ډیر کم ټایم کې به دا چې دنو مسله حل شي او زموږ دا چې کوم رونه د وخت تکلیف کې دی ته دا مسله دا غي ختم شي. صحیح ډاکټر زما تاسو چې کوم کو زاید صاحب هم خبر وکړه چې موږ په دغه چې کوم ریسرچ شوی دی په بهر ملکونو کې کم کی موږ په غیبه نه انحصار کوو خپل هم موږ سره د ریسرچ باډیز سره لیب داسې شته چې او په دې کې موږ وګورو چې او په دې کې دغه ټیک دغه یو د خلک لکه موږ خپل بیا مطمئن یو چې او دغه ریسرچ زموږ خپل دی. دوه خبرې دي یو دا خبره د چې کم د دې ویکسین والا کم ریسرچ دی کنه یو خو نوې جوړول ویکسین دی هغه د لپاره صحه د پرزو تاسو سره اګری کما چې هغه د لپاره لږ مت سوفیسټیکیټډ دغه پکار دي دا ټیکنالوژیز چې هغه کې انوالو وي چې مې بي مونږه هغه سټیج ته لا نیو رسیدلې چې مونږ هغه بيخي د زیرو نه ویکسین جوړ خو چې کم ویکسینز دلته کې دي دا هغه چې کم ټرایل کیږي هغه په لیبارټری کې نه کیږي هغه په عام خلکو ملکه هغه په خلکو باندې کې ونس چې هغه کم هغه انیشل فیزز دي هغه نه راوځي چې کم هغه کې تاسو وختي او خبره تجرباتي چوکړه تاسو ته پته ده چې اول هغه کې انیمل او بیا داسې مخکې راځي چې کله انسانانو ته راورسي بیا هغه مختلف سټیجز دي چې انسانانو ته یو ځل راورسي نو بیا خدا په عام خلکو باندې ویکسین خو جوړ تیار سیس دی نو هغه د لپاره موږ ته لیب ضرورت نشته نو هغه ټرایلز شوي دي پاکستان کې هم هغه نه پس دا ویکسینز چې دنو اویلیبل شوي دي او اوس کرنټلی هم کنټینیوسلی مانیټر کیږي زموږ الریډي کې میو کې ډېر غټ سټډي روانه ده داسې پورا پاکستان کې چې کوم ځای کې هم داسې خلک دي سټډي روانه موږ دا ګورو چې دا ویکسین موږ لګو دا انټي باډي جوړې هم کنه جوړې دا کس په کورونا نه بچ کیږي هم کنه بچ کیږي هغه خو وایي چې اصلو کې با اتیا بالکل بچ کیږي نو آیا موږ هم شپږ میاشتې پس ګورو زموږ خپل ریزلټ موږ ته وخی چې کی پی کې څومره شپږ میاشتې پس یا څومره ټایم پس څومره خلک د دې نه بچو یا څومره خلکو ته کورونا وشوه دا څومره افیکټیو دی دا ټول به موږ ته پته لګي. او ډاکټر صاحب د خلکو په ذهنونو کې دا هم سوالونه راتلل زموږ عمران خان صاحب چې وزیر اعظم دی چې هغه ویکسین لګولی او دا غینه پس هم هغه ته کووډ وشو دغه بلا مثال نور هم دي خو په دې باندې که تاسو وایئ چې دا به دغه وروستو کوي خو عام زموږ خلک چې کوم دي خو په دې نه پوهېږي که نه عام خلک به موږ او تاسو پوهې کوو که نه دا موږ دغې ته ناست یو که نه تاسو چې موږ راغوښتي یو همدې دپاره راغوښتي یو که نه هغې خو زما خیال دی اوس ډېر خلک هغې باندې پوه هم شو چې ویکسین نه خو نه کېږي ٹھیک شو ویکسین نه چاته کورونا نه کیږي خو هغه دای چونکه 14 ورځې هټول اوس خلکو ته پته ده 14 ورځې آیسولیشن یا 14 ورځې کوارنټاین چې کومو هغه بیسیکلی د دې خبره جواب ورکړي 14 ورځې کوارنټاین بس مقصد چې څوک به سعودي نه راغی هغه به 14 ورځې یا بل ځای نه راغی بهر ملک نه 14 ورځې به موږ ولې ساتلو دي 14 ورځې دا وایرس په دې باډي کې پټ پاتې کېدی شي نو اوس که یو کس دا دغه سټیج کې وي هغه ته ویکسین ولګي نو 2 ورځې پس 4 ورځې پس 15 ورځې پس هغه ته بیا هغه کورونا وشو خو دا هغه وایرس ته وجه نه وشي نو دا خو زما خیال کریسټل کلیر خبره ده د باندې خو صحیح سبب نشته چې ویکسین د وجه نه کورونا نه کیږي. ټیک دی ګران کوتونکو خبره ترې رواني خو د ماخلو واپس راځو موږ سره. د مینه پاس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو زاید صاحب د مینه مخکې موږ خبره کوله هم دغه سعودي عرب په حوالې سره چې بلا خلک داسې دي چې هغې راغلي دلته په چوټۍ باندې او اوس مطلب واپس چې هغې ځي نو هغې ته وایي چې دغه کم ویکسین دي نو هغه چاینیز ویکسین هغې مني نه نو تاسو په خیال سره ذمهواري چا جوړېږي ځکه چې هغه په لکونو خلک دي که په لکونو نه وي نو په زرګونو به دا وخت په پاکستان کې موجود وي چې هغې به پاکستان ته واپس ځي او د هغې د ویزو ډېر لویه مسله ده. ما څنګه وویل چې پهله ځل باندې پاکستان چې کوم دی هغه بل سایډ باندې چونکې لاړ په میډیکل شعبه کې زموږ اوسه پورې څومره انحصار چې هغه زیاتر په یورپي ملکونو باندې او په امریکې باندې او نورو ملکونو د هغې په ټیکنالوژي باندې اوس تاسو ته ما څه وویل چې چاینیز ټیکنالوژي چې کومه ده هغه ټیک ده هغه به کار کوي زه دا نه وایم چې ویکسین د هغې څه مسله ده زه صرف دا یو خبره کول غواړم چې د هغې کومه ټیکنالوژي ده هغه فلحال دنیا ته نه ده قابل قبول. صحیح زاید صاحب دنیا ته قابل قبول نه دا خبره به تاسو خپله جاري ساتئ دا وخت موږ سره د کوز ډیر نه منتخب ایم پی ای ملک لیاقت علي خان صاحب هم موجود دی. ملک صاحب پروګرام کې تاسو ترکلی وایو. مننه کوم ارشاد بھائی تاسو ډیره مننه کوم ډیره مهرباني دي ټولو ته سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. ملک صاحب د دیر چې کم دي بلا خلک دي مظاهره هم شو پرون تاسو پرون په اسمبلی کې هم خبره کړې وه چې کوم دغه په سعودي عرب کې دغه د چاینا کوم ویکسین نو هغه نه مني د هغې په اړه باندې تاسو چېرته خپل ان سی او سی چې کوم تاسو په فیډرل کې کوم مشران ناست دي هغې سره څه خبره کړې ده چې هغې د سعودي عرب حکومت سره دا خبره وکړي او دغه چې کوم بلا خلک زمونږ دلته سعودي عرب نه راغلي دي او هغې به واپس ځي د هغې د ویزو مسله چې دغه مسله حل شي. بالکل جی په دغه باندې پرون خبره شوې ده
او پاګه کې امدا خبره وشوه چې را دا کوم ویکسین چې د چاینا دینو د دبليو ایچ او نه دغه دی هغه ته اپروول ورکړی دی او دا ټیک ویکسین دی صرف د سعودي عرب لکه ما په خپل باندې دغه چاینا ویکسین پرونه غوښتل دوز کړی دی او د نادر طرف نه هغه ته سرټیفیکیټ ملويږي نو که سعودي صرف دغه یو خبره صرف نور ټول دنیا ته خو علاوه دی هغه کې څه مسله نشته او صرف سعودي عرب د لپاره دا خبره ونه دا هغه د حکامو څخه خبره شوې ده چې را دا د دبليو ایچ او نه د غشوي دي رجسټرډ دي دا هغه اجازه ورکړه ده پروت دي نو په دې وجه باندې اوس د سعودي حکامو څخه خبره شوې ده ان شاء الله په ورځ دوه کې به دا مسله سرته د دې لپاره ورسي چې دا کم امریکن ویکسین چې دي نو هغه د 30 ایئر نه کم خلکو ته لګي دا هغه بارو ته لاندې دي شروع شوه نو زمونږ خو زیاتره خلک د 40 او 45 او 50 په منځ کې دي نو دا چاینا ویکسین ټول دنیا ته قابل قبول دي نو ان شاء الله په ورځ دوه کې به دغه مسله په دې وجه حل شي چې هغه څه خبره شوې ده او دبليو ایچ او نه دا د ورلد هیلث ارګنایزیشن نه دا غدي اپروډ دی هغه وته د اجازه ورکړې ده چې دا ټیک دي نو باید چې بیا د ورلد هیلث ارګنایزیشن خبره خوانل شي هغه ټول خلک مانی ده خیر ملک صاحب د دبليو ایچ او خبر تاسو وکړه دا غي سره زمنګ د پاکستان په سطح باندې سره به ته شوې د چا سره خبره کړې ده بالکل دا غي څه خبره شوې ده واغې دا حکام څه په دې باندې خبره کوي صحیح ډیر مننه ملک لیاقت صاحب زاید صاحب ملک صاحب هم خبر وکړه چې دبليو ایچ او په خپل تر باندې غي سره خبره کوي خو تاسو چې دا غي چاینیز کوم ټیکنالوژي دغه دنیا ته ایکسپټیبل نه بالکل ارشاد صاحب کوم اوس د حالاتو کې وګورو نو کوم چې ټیکنالوژي ولا ملکونه دي مطلب کوم امریکا وګورو امریکا څنګه چې اوس ام پی ایس خبر وکړه جولای پورې چې دغه کوم هدف ته چې کوم بازي ټیم دغه ګورو نو دغه هدف جولای پورې د ټولو ماشومان چې دي دغه هغه هم ویکسینیټ کی او هغه سره 30 کروڑ ډوز چې کوم دي هغه باغی ذخیره کې هم هغه اعلان کړی چې موږ ځان سره ساتو کومه دویمه ټیکنالوژي بیا وګورو دنیا کې هغه رشیا د رشین ټیکنالوژي هغه خپل ویکسین هم شته او د دنیا زیات ملکونه چې کوم دي یورپی ملکونه هغه د ویکسینیشن د اسانتیا په وجبانه رشیا ته زی اول د خپل ویکسینیشن کوي دریم نمبر کوم وګورو بیا ظاهره خبره ده برټش ټیکنالوژي چې کومه ده هغه یو ټیکنالوژي ده برطانیه یو ډېر غټ ملک ته او نو دغه ټیکنالوژي دغه ویکسین خپل غیزان ته یو بچی دغه خپل سیستم نه اوس موږ وګورو نو څو وخت نه مخکې نه ډېر نږدې وختونو کوم وګورو نو چاینیز ټیکنالوژي چې دا په دنیا باندې ډېره په تیزی سره سوريږي لګیا ده نو زما په خیال باندې چې کله د ډېر ملکونه د څه پیدا شي چې را 20 30 40 50 ملکونه چې هغه د چاینیز نه ویکسین اخلي یا د چاینیز ټیکنالوژي استعمالي نو بیا خو کې دی چې دا ټیکنالوژي منل دومره مشکله خبره نه خو اوس کوم حالات دي چې هر دنیا کې هر یو ملک خپل ویکسین دي نو اغي ظاهره خبره ده په پیل اقدام کې د سینه ده چې دا خبره بحال نشي دا بحال شي خو زما په خیال دا ډېر ټایم اخلي او په دې کې ډېر دا دومره اسانه خبره نه ده څنګه چې ام پی ایس ای وکړه چې بس یو خط پولی کی یا به مثال په تور څوک ملاقات کی ظاهره خبره ده د ملکونو د غي د خپل د اندرونی سلامتۍ خبره ده نو دا د یو ملک خپل یو پالیسی ده چې غي بیا څنګه په دې باندې دغه کوي بالکل دې باندې ارشاد صاحب زمون په ټیکنالوژي باندې اعتراض نشته خو زما صرف د خبره مقصد دا دی چې دغه ټیکنالوژي ډیرو ملکونو لپاره یو نوې ټیکنالوژي ده نو ډیر خلک په دې باندې فلحال څنګه چاینیز تاسو د ډیرو سوزونو پته ده نو دا غي په وجه د دې هم ډیر دغه نه کوي ټیک دی موږ سره د ټلیفون د لارې ذاکر سید ساحل سے موجود دی چې ورسیز پاکستانی دی هغه په یو کې موجود وي یو کې کی وی ساحل صاحب تاسو پروګرام کې ارکلې وایم السلام علیکم ډیر مننه شکریا ادا کوم تاسو د ټي وي چینل او د ټول بلکو د حاضرین ناظرینو مهرباني یې لګره دا وایي د ویکسین خبر روانه ده بهر ملکونو کې چې کم زمونږ مشته پاکستانیان دي غیر غلي د وخت پاکستان ته په چټي باندې او بیا واپس دي سم مسایل دي یو خو د ویکسین خبره وکړي نور دلته چې کم راغلي دي دا غي ته نور سم مسایل دي یره چې په خپل باندې ورسیږي ما او د یو کې نه راغله ما په خپل باندې پاکستان کې یو کې چې کوم د پاکستان رائټ زون کې ډیکلیئر کړی دی او خپل هم دلته پساوي ما او زمونږ د سعودي عرب دوبۍ نور د سینې د دنیا مرګري چې کوم دي هغه هم په دغه سلسله کې چې کوم دي مکمل پساو دي خو دا خبره دی لاره چې زمونږ ټوپا کوم ارګنایزیشن چې د ورسیز هغه لګیا د په دې کې خپل خدمات تر انجام کوي او دوه چې کوم دي افیشلی خپل کنټیکټ وزارت داخله د کیسه د سعودي عرب هغه سره به تاسو ده جی په پاکستان کې چې کوم
سعودي عرب امبیسي د هغې سره خپل افیشیلي رابطه ساتلې ده. وزیر داخله خارجه چې کوم په پاکستان کې دي کوم چې په سعودي عرب کې دي دواړو سره چې کوم د خپل روابط ساتلې دي او سره چې کوم د دې سره په جاج چې کوم زمونږ سېنیټران دي د یو اس اے د هغوی سره چې کوم د افیشیلي رابطه شوې ده آلموسټ هغوی دي تیار دي په جاج یو دي چې موږ پاکستان ته چې کوم دی ویکسین ورکړو هغه انټرنیشنل اکسپټیبل دي. په هر حال دا د دې لپاره ام یوز او ورسره چې کوم د کنټریکټ هغه سیزن خو کنټری ټو کنټری وکیږي او دا ټول اپډیټس موږ د پاکستان ګورنمنت ته هم ورسره د سعودي عرب او نور ذاکر صاحب تاسو خبر وکړئ چې موږ ورسره رابطې شوي دي موږ ته به ویکسین ناکوي نو ویکسین به راکوي بیا به هغې سره دا کېږي پاکې ډېر ټیم لګي. موږ وایو په موجوده حالاتو کې چې کوم اوس د سعودي عرب دغه مسله جوړه شوې ده په هغې باندې تاسو سره رابطې شوي دي تاسو وایئ چې موږ بار په رابطه کې یو. وضاحت درکړو چې د وزیر داخله د سعودي عرب وزیر خارجه د سعودي عرب نو د هغې د سیډ نه څخه ریسپانس اوسه پورې تاسو ته نه دی د هغوی ریسپانس موږ ته څه میلاو شوی دی څه نه دی میلاو شوی په هغه کې موږ پینډینګ نن ماښام زموږ سره څه پرامس دي چې د هغوی به ریپلای راځي هر قسم ریپلای چې هر کله راغله موږ به تاسو سره د هغې مطابق دا شیر کوو د خیر سره. صحیح ده ډېره مننه چې موږ له پروګرام کې ټیم راکولو. خالد صاحب یو خو زاهد صاحب یو خبره وکړه چې کوم ویکسین دي هر ملک به ویکسین جوړ کړي بیا به په خپل ملک کې ویکسین لګي که فرض که یو ویکسین دی پاکستانی ویکسین دی هغه چې چا ولګو ځان ته بیا دا به هر ملک ته ځي او هغه اکسپټیبل نه وي او هغه بیا هغه ویکسین لګوي بل یو ویکسین چې هغه اکسپټیبل وي نو که فرض که دغه 2 ځله ویکسین ولګوي نو هغه څه نقصان خو به نه وي. ښه جي دا ګوره تاسو دې نه مخکې ټرایلز خبره کړه چې ټرایل شوي دي او که نه دي شوي دا موږ چې نن کوم سټیج باندې ناست یو چې دا ویکسین لګي نو دا ټرایلز شوي دي نو دا موږ تاسو ته دا خبرې کوو چې ډاکټر صاحب رحمت صاحب تاسو ته وایي زه وایم بل وایي چې دا 80% افیکیسي ده 90% ته دا هغه ټرایلز شوي دي. دا تاسو چې کومه خبره کوئ یا دا کوم سوال چې دې وخت کې پیدا کېږي لګیا دی چې یاره یو کس ته ولګوي او بیا به څه کوو که دا دویم دا اکسپټیبل نه دی سواله هغه پرایویټ سیکټر کې اویلیبل شي یا څه طریقې سره اویلیبل شي دا کس ته ګوره دا خبره به دې وخت کې کول بیخي نامناسب وي ځکه دا خو یو داسې څیز دی چې دا به بالکل لا ټیسټ شوی نه دی دا خو چېرته ټیسټ شي چا باندې وشي چېرته هغې نه پته به ولګي خو زه اوس تاسو ته وایم چې او بس ولګه ښه به یا به ښه ني دا بالکل د وخت نه مخکې خبره په دې باندې څه ریسرچ تحقیق نه دی شوی ګوره نو دا خو ان ایتیکل هم دی که نه موږ ایتیکس کوو ان ایتیکل دا دی چې زه تاسو ته یو ویکسین ولګوم زه ټرای اسی اوورال ویکسین نیچر سره ډاکټر صاحب که فرض که د ډیفرنٹ کمپنیانو هغه ویکسین نشي او هغه موږ لګو نو لکه عام نور بیماریانو خبره کوم کو نو پای کې سب مسله خو نه کوي ګوره جنرال او نور بیماریانو کې نه کوي دا خو بیماری یو ده که نه نو دا به که دې وخت کې موږ تاسو ته څه زما خیال دی چې څه د without knowing the subject چې یاره مونږ دا وایي چې دې باندې هېڅ هم داسې کار نه دی شوی obviously اوس دا کوېسچن چونکې اوس مخې ته راغی نو دې باندې به خامخا بیا څه څیز مخې ته راځي او میبي که میاشت نیمه پس یا هفته نیمه کې مونږ دا داسې پروګرام بیا کوو نو میبي د دې سوال مونږ ته لږ څه کلیریټي وي چې یاره څه کیدی شي آیا ولګوي یا ونه لګوي یا په خپل ریسک ولګوي لکه دا یو خبره روانه ده چې یاره یو کسي هغه د خپل ریسک وایي چې اوس یې خو نن یې ساینوفارم لګولی دی سبا له هغه ته اسټرازینیکا وي نو ته ترې په خپل ودې لیکي چې به زه په خپل ریسک لګوم او به دا وایم ویکسین زما په کار دی نو عادي بیا لکه څنګه چې اپریشن کیږي یا بل څه کې موږ یې نه کانسنټ اخلو خو دا ما تاسو ته ویل د وخت نه لږ مخکې خبرې ټیک د جګران کتونکو خبرې اترې به زموږ روان یو خو وړه غونډه دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ. نه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو رحمت صاحب که موږ وګورو په سوشل میډیا باندې وخت په وخت باندې مختلف د ویکسین په اړه باندې پروپیګنډي کېږي پرونی ریسنټ دغه چې کوم تاسو به کتلي هم وي چې د هغې باقاعده افیشلي د هغې تردید هم راغی چې دغه کوم کس تصویر چې کوم نوبل انعام یافته کوم کس تصویر ورکړی دا هغه نه دی بهرحال دغه چې راځي وخت په وخت باندې په خلکو کې ډېره ترخه خورېږي د دې د کاونټر کولو لپاره به څه کول پکار وي؟ ارشاد صاحب چې کله هم یو نوی شیز راشي نو هغې باره کې ډېر زیات دغه کېږي هر قسم خبرې کېږي بل څوک سوشل میډیا دا ځل ډېر زیات دغه د هغې باندې څه چیک نشته نو څوک د خپل ذات نه هر څه کولی شي. ویکسین ګوره صرف دا پیله ویکسین نه دی راغلی دنیا ته دې نه مخکې ګوره موږ سره د هیپاټایټس ویکسین شته د پولیو ویکسین شته د میزل والا کم خسره والا ویکسین شته او ډېر زبردست رزلټ یې دی نو دا ویکسین هم چې راغلی دی د دې راتللو شاته دا دی چې د دې چې کوم هغه دي چې کوم هغه اکټیو انګریډینټ یې هغه داسې دې حالت ته بوځي چې هغه بیماري نشي پیلاولی چې کله بیماري نشي پیلاولی صرف انټي باډي کریټ کوي چې سبا دپاره د هغه باډي کې یو داسې چې رزسټنټ مطلب دوباره پکې هغه وایرس راشي چې د هغې خلاف دا د جنګ وکړي
نو د دغه ویکسین زیات نه زیات چې کم دی ساید افیکټ داسې نشته لږ لږ خو په هر څه کې به اورال د دې د فایده ډیره ده او نقصان یې کم دی کم چې تاسو پرون خبر وشو بالکل دا په ټوئیټر باندې یو کس دا کړو هغه نه بعد بالکل وایرل شو دا غي باقاعده افیشل تردید راغو هغه کس چې کم دی هغه داسې خبر نه کړی او نو داس ایون څنګه چې موږ سره خالد صاحب ناست دی د ماهر د ایکسپرت دی دغه د وایرس کله هم دغه نشي کولای لکه مطلب داسې انسان وجل او داسې نشي کولای میکزیمم دغه چې کوم هغه انټي باډي دی یو هغه ویکسین نو سپورټ دا چاته کووډ هم نه راشي خو میکزیمم دغه کېدلی شي چې انسان ته وای د کووډ وشي خو هغه هم لکه دا چې څومره خبرې په میډیا کې روان دي نو سوشل میډیا د پاغي باندې داسې چک نشته نو کیږي خبره لکه زمونږ سره نه دا پیغام دی چې بالکل سیف دی او دا په تاسو چې دنیا سټیټس وګورئ نو تقریبا په دنیا کې دا ډیر زیات خلکو ته لګیدلی دي تقریبا په لکه صرف پاکستان کې 78 لک کسان ته لګیدلی دا سیال اور د ورډ کې دنیا کې 10% پاپولیشن چې کم دی هغه ویکسینیټډ شوی دی نو دومره لارج مخ غټه پیمانه باندې شوی دی ان شاء الله تعالی د دې صداسي صدقه نشته دا څنګه چې دا به کاونټر کوو ان شاء الله ٹھیک دی جی خالد صاحب یو خدای چې کوم ویکسین دی موږ سره چې کوم اویلیبل دی افیکیسی چې کوم د نوغه سومره ده او بل دغه چې دا پروپاګاندا کیږي مختلف وختونو کې څوک بلګونه نيسي څوک صدا کوي څوک چپ دا کوي مختلف خبرې کیږي دا خلکو مطلب د عام خلکو کې پیدا کیږي نو سړي د لپاره بس کول پکار وي جی بالکل افیکیسی به صرف ساده خبرو کې به و ما چې عام خلکو په پوهه شي زموږ مقصد ویکسین لګولو نه دوه مقاصد دي یو چې دا کس د دې بیماری نه بچ کی او بل که بیماری وشي نو چې سخت نشي چې دا کس د دې مرض د لاسه مړ نشي دا دوه دي نو دا چې کوم اصل مطلب زیات دوړ اوبجیکټیوز اهم دي خو ظاهري خبر د مرګ نه بچکول چې دي دا بیا یو ډیر زیات اهم دي نو هغه اوبجیکټیو زمونږ په دې کې 100% موږ ته ملاوي ټیک شو جی 80% او دا 90% دا چې کوم خبرې کیږي چې 80% افیکټیو وي بعضې ویکسین 80% ته 85 ته 95 دی 90 دی دا ټول هغه دي چې دا د مرض نه بچ کی لکه مرض به د خلکو ته نه کیږي دا باقي 10-15% ته مرض شي نو د کووډ د لاسه چې کوم هغه ته د مرګ خطر دا هغه بیخي ختم شي نو دا یو خبره شو راو شو د مختلف کانسپیریسی تھیوریز ته او دا مختلف چې خبرې چلیږي رحمت صاحب خبر وکړه زه به تاسو ته په اسانو یو مثال سره وایم بل زما یو ټریننګ ما ویکسینیټرز تاسو پته ده چې هغه کسان چې کم ویکسین لګي او دی بل اسکار نه دا ډپارټمنټ اف هیلث امپلایز دی چې کله د برتی شوی دی بس ویکسینز لګي دا ماشومان ته چې کم ویکسینز لګي ای ته ما یو ټریننګ ورکو نو هغه کې یو کس دا تاسو کو چیرې دا ویکسین سیفټي یو کنه دی او دا خو چې را بیا آبادی به کم شي او دا به شي او هغه به شي نو ما غنه یو آیو مشر کسو زما خیال دی 55 سال یا 58 سال داسې عمر به پاتہ کله نه دا کار ویکسینیشن تا کله نه شروع کړل وایي زه خو ویکسینیټر او دیش کال وشو چې برتی شم وایي تا دا روټین ویکسینیشن خبره کنه چې ماشومان ته چې کوم لګي وایي تا خپل ماشومان ته کړی وي او چې ما کړی نور ټول عمر دیش کال تا دا کار کړی نو دیش کال خو تا دا کار کړی دی په 80s کې دا ویکسین شروع شوه دی نو کدی آبادی کومول نه تر اوسه پکار دی چې موږ ته اثر ملاو شوی وي کنه نو دا خو پریکټیکل نو دا خدایي ویکسین واره کې ویل شي نو ار یو نو ویسي چې څنګه رحمت صاحب راغه خپل کانسپیریسی تھیوري سره راځي د سره ریلیټډ چې ټول کم سيزونه دي ساينټیفیکلی یو کې هم دغه نشتا هغه کې دا کمپلیټلی سیف دي اس قسمه سایډ افیکټ نشتا پاکستان کې څنګه دی ویل 78 لک خلکو ته ولګېدل کم ځای کې کیس ریپورت وست تاسو نه بمنګه څنګه خلاصي تاسو به ریپورت کوي کنه کزه خو ډاکټر صاحب بمنګه خو بزا تاسو ته نه وایو تاسو نه بسنګ پټیږي تاسو د معاشره کې منګه یو دا سيزونه نه پټیږي کله د څه سایډ افیکټس وی سوي نو بخکار شي او کانسپیریسی تھیوریز دی بس بمنګه تاسو د ذمہواری د چې د دینه داخلك بچو کمپلیټلی سیف ویکسینز دی هر ځای کې ګورنمنت اوس ویکسینیشن سنټرز جوړي اوس کې یو کې پرون منګه افتتاح وکړه ویکسینیشن ماس ویکسینیشن سنټرز هر یو ډیسټریکټ کې یا هر یو ډیویژن کې ټارګټ ته چي سمره ډیلی سمره دا ټارګټ وستا تاسو ډاکټر صاحب ټارګټ خو ګوره جی ټول موږ خو اوبویسلی الټیمیټ ټارګټ خو دا دی چې ټول پاپولیشن چې کوم اډلټ پاپولیشن 18 سال نه هغه ویکسینیټ شي نو هغه د لپاره د حالي جلدی اوس ګوره اوس 18 نه مخکې تاسو ته پته ده ویکسینیشن اوپن شو سبانه رجسټریشن او ویکسینیشن سٹارټ شي ټارګټ خو زمونږ داسې موږ ته خو چې سورم راځي موږ ویکسینیټ کوو په کیم یو ویکسینیشن سنټر کې زمونږ چې کم کیپاسټي ده هغه موږ 2000 پر ډے کټر کولې شو په هغه بلډینګ او هغه ځای تاسو کتل دی که موږ ته زیات ضرورت نو موږ اپ ټو وی کین ایکسټند اپ ټو 10000
50,000 پر ډے موږ خلک ویکسینیټ کولی شو. نو فاینل میسج دا دی چې لاړ شي خپل مشران کشران چې کوم هم په دې بریکټ کې راځي ویکسین لګول دي او کم یو چې اویلیبل دی هغه ولګوي ویکسین ولګوي او ځان د دې مرض نه بچ کړي چې د غم نه خلاص شو بس دا سیس ختم شي وبا ختم شي. ټیک دی ظاهر صاحب د پولیو خبره کوم وکړو ټول ملکونه ختم شوی او پاکستان او افغانستان دوه داسې ملکونه چې دلته اوس هم خو دغه پولیو ویکسین په باره کې چې د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه وو نو هغه شانې داسې ښکاري چې د کورونا ویکسین سایټ ته هم هغه شانتي خبر روانه ده په دې اړه باندې د حکومتي اقدامات یا چې کوم حکومت کم دغه کوي د آګاهي مهمات دي دا کافي دي ستاسو په خیال سره که اړو په دې اړه دې کار نه شوی؟ پولیو ویکسین خو زما په خیال د ماشوم دپاره او ماشوم خو خپل حق دپاره خبره نشي کولی نو زما په خیال چونکې د کور سربراه خوښوي چې هغه ورسره هر څه کوي دې پهله دا مسله د مشرانو راغلې ده نو ظاهره خبره ده ماته نه لګي ظاهر صاحب د پولیو کې خبره موږ وکړو بهر ملکونو چې زموږ خلک کم تلل زموږ مشران نو هغې ته په ایرپورټ کې مشران سپین ږیرو ته به پولیو ویکسین ورکول بالکل به همدغه شان ته ورکول خو به چې سره بار تلل دلته خو نور هم ډېر خلک و چې هغوی به بالکل ځان نه غرضه کړی خو اوس همغه بوډاګان چې کوم دي هغه ځي او تصویر هم خپل شیر کوي. تاسو ظاهر صاحب تاسو ویکسین کړی؟ جی بالکل ما کړی دی. صحیح دی او ګوره چونکې زه تاسو ته یو خبر وکړم ارشاد صاحب دا ویکسین کېدای شي د خلکو ډېرې دې باره کې زه ډاکټر نه یم خو چې زه هسې کوم زما لږه مطالعه د هغې بنیاد تاسو ته وایم ګوره دا ویکسین زما په خیال دې دپاره امپاورمنټ پکار دی چې خلک لږ پوهه کړي شي د دې دپاره دا کوم ویکسینیټرز چې دي د دې ډېره غټه ذمهواري ده دا چې چاته ویکسین لګوي نو هغه ته دا ووایي چې ګوره دا همغه کورونا ده خو دا مړه ده او دا صرف دې دپاره ستا جسم ته داخليږي چې یاره ستا دننه جسم چې کم طاقتور څیزونه دي کم انټي باډیز دي هغه ټول څیزونه رایوځی شي هغوی ته پته ولګي چې یاره څوک بار نه څه خطرناک څیز را داخل شوی دی او د هغې دپاره یو حفاظت جوړ کړي. بیا هغه سړی چې امپاور شي هغه ته دا وویلی شي چې یاره دا مثال نن تا یو ټیکه ولګوله بیا به دا ته څو ورځې پس لګې ته به د دې نه څنګه محفوظېږي څنګه دغه نو بیا هماغه سړي بیا ذمهواري ده چې هغه بار خلکو ته لاړ شي خپل کور کې خپل نورو خلکو ته ووایي دغه شان د هیلث ډپارټمنټ ډېره غټه ذمهواري ده چې هغې د هغې چې کوم هیلث اینډ ایجوکیشن د هغې یو سیکشن دی چې ډېر وخت نه غیر فعال پروت دی دا د هغې ذمهواري ده چې په بروشرز باندې او دغه شان ټي وي باندې زمونږ هم دا کار دی چونکې صرف مونږ لګیا یو زما په خیال باندې ګوره ارشاد صاحب مونږ ته هم ډېره ګرانه ده یو طرف ته د سوشل میډیا یو پراپیګنډا روانه ده بل طرف ته چې کوم دی د ګورنمنټ بالکل پټ غونډه کې دغه روانې دي منصوبه بندۍ روانې دي نو منځ کې مونږ ته ډېره ګرانه شي یو طرف ته چې دی د سوشل میډیا څیزونه او بل طرف ته د ګورنمنټ خاموشي نو مونږ منځ کې چې کوم دی زمونږ دپاره ډېر مشکلات دي په دې کې چې یاره مونږ صرف یو آګاهي شروع کړو مونږ صرف آګاهي کوو نو زما په خیال دی ته د هر سړي امپاورمنټ پکار دی کوم چې هغه تاسو ته ما څنګه وویل د ویکسینیټر نه والا تر بار کوڅې پورې چې کوم سړی دی هغه ته دا وینا پکار ده ځکه چې ټوله دنیا کې ګوره ارشاد صاحب بیا خو دا چې مونږ بالکل بیل اوسېږو بیا به مونږ ویکسینیشن نه کوو خو چونکې مونږ دنیا سره یو ځای اوسېږو او مونږ به دنیا ته ځو راځو او د ډېر انټرنیشنل قوانین چې دي د هغې مونږ پابندي به کوو نو ظاهره خبره ده دا که د چا زړه خاند یو سترګه جاړي که خاندي دا ویکسینیشن خو به خامخا او د ژوند یو حصه کې به کوي خو دې سره زه بالکل څنګه چې تاسو ما وویل زه دې سره بالکل اتفاق نه کوم ټیک ده د دې خلاف په یو پراپیګنډا وشي څه وخته پورې او خو دا به د پولیو ویکسین په شان دومره متنازع ځکه نه شي چې دا کم خلکو ته لګي هغې د خپل حق دپاره خبره کولی شي او ماشومان یې نشي کولی ټیک ده خبره نشي کولی ټیک ده په دې باندې به خبره اتره زموږ جاري وي ګران کتونکو پروګرام کې وړه شان دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته ورکړی رحمت صاحب د ویکسینیشن په اړه باندې خلکو کې آګاهي څومره ضروري ده په حکومتي سطح باندې که فرض کا ظاهر صاحب هم خبره وکړه که موږ خپل طرف نه کوشش کوو خو هلته د سوشل میډیا له سایډه ډېر زیات داسې نیوز راځي چې هغه خلکو کې دغه یره ترې خورئ نو او بیا بل طرف ته حکومت هم خاموش دی نو په دې حالاتو کې خلکو کې آګاهي لپاره حکومتي خاموشي څومره خطرناکه ده د دې لپاره به اواز مطلب خلکو کې دا اویرنس پیدا کول چې دغه ویکسین چې کوم دي دا محفوظ دي څومره ضروري دي؟
ارشاد بھائی داسې خبره ده چې حکومت دې ټیم کې ډېر نه ډېر کنسنټریشن په دغه باندې دی، احتیاطي تدابیر باندې دی. عوام ته لکه حکومت ټول کوشش دی چې تاسو د مطلب د لاک ډاون یا یو بل کم ماسک استعمال یو بل نه فاصله، لکه حکومت ډېر زیات دغه په دغه سیټمنټ دی. حکومت کوشش کوي چې سم هو په دغه طریقه باندې کووډ منګه څه کنټرول کو. بالکل د اگاهي مهم پکار دی او ډېر زبردست طریقې سره پکار دی چې عوام ته پته ولګي. څنګه چې زاهد بھائی ویلي چې صرف صحافیانو یا د ټي وي چینل والا چې دې صرف کار نه دی، رول زموږ د ټولو دی چې حکومت سره تمانی وشي د سوشل میډیا چې کم هغه کمپاین دی چې هغه په دغه طریقه باندې کیږي چې کله حکومت یو ماس لیول مانی عوام څنګه چې موږ د کرونا د حفاظتي اقدامات لپاره مهم وچلو، همدا څنګه مهم وچلیږي چې کرونا دا ویکسین چې کوم دی دا بالکل سیف دی، د دې هیڅ ساید افیکټ نشته. دینه مخکې موږ نور ویکسین هم لګولې دي، کو د هپاتایټس دی، کو د شری دی، کو د نور دغه دی، هغه ټول بالکل سیف دي. همدغه رنګ دا هم سیف دي. کو دې تا له فائدہ در نه کړنه نقصان در بالکل نه در کوي. دا مهم بالکل پکار دی. احتیاطي تدابیر هم په خپل زمانه امپورټنت دي، دا په خپل زمانه پکار دی، خودلته هم پکار دی او دنیا او خپل عوام ته دا شو کول پکار دي چې ګور نن سبا په ټوله دنیا کې سونه ویکسینیشن شوی دی. یا ان قریب 2-3 میاشتې وار څنګه زاید به ویلي چې د یورپ ملکونو به تقریبا خپل ټول عوام ویکسینیټ کې او زمون خلک اوس هم په دې شاشو پنځ کې دي چې آیا دا ویکسین ولګوم کو نه لګوم. نو څنګه چې ما خالد بھائی خبره ده چې ویکسین ولګوي کو ساينو فارم وي ساينوویک وي استرازینکا چې کوم یو د راتلو تاسو د هغه نه خیاستي چې کوم هغه موټیلیټي بچکی مطلب انسان د مر نه بچکی، نو دغه ټول نه امپورټنت دی چې موږ د مر نه بچکی او چې کوم هغه سیویر فارم اف انفیکشن نه دي چې انسان بالکل په بیډ پروت یو با جسم درد کې شدید تب هغه هم ان شاء الله نه راځي، معمولی غونډه فلو پرنګ برازي. نو بالکل حکومت له پکار دي چې د احتیاطي تدابیر والا مهم بالکل چره هغه هم ضروری دی او ډیر ضروری دی. خو هغه سره د ویکسین په د څنګه چې موږ یو غټ مهم وچلی او ټول دا کې دي کې ان شاء الله تعالی زمونږ د کمیونټي تاسو د صحافیانو د موږ ستاون وي حکومت خپل ستماني اقدامات خپل وکړي. نو ان شاء الله تعالی سره به ټیک دی. ډاکټر خالد صاحب زاهد صاحب خبر وکړه چې په دې کې د ویکسینیټر ډیر غټ رول جوړیږي. تاسو چې په خپل د ویکسین سنټر چې کوم په کیمیو کې دی دغه فوکل پرسن هم یې، نو څومره اتفاق کوي زاهد صاحب د خبرې سره چې دغه خلکو کې ډیر زیات رول جوړیږي؟ خجی زه به دا وایم چې زما خو فیلډ دی پبلک هیلث. ټیک شو پبلک هیلث کې مونږ عمدغه کار دی چې دا خلک د بیمارونو بچ کو، نو بیمارای نه خو په نور څه نه بچ کیږي، خو به دا خبره به ورته کې په دې خبرو به بچ کې مونږ خلکو ما خبره ورته کو نو څوک چې پکې ومني یعنی بیهیویر چینج شي یا مخکې یو کم ریسکی بیهیویر کم نه غته بیماری کې دي شي ا بچي. نو زمون خو کارم دا دی د دوه خبره وکړي ا دوه کې یو سره اتفاق ته یو سره اختلاف دی چې ویکسینیټر دی دا کارو کې. نو دی ویکسینیټر خو والا دا خبر وکړي چې ویکسینیشن له خصوص التکی راشي. نو هغه نمخ کې چې دی کوم خبر وکړه بالکل ټیک وا چې دا هغه باندې زما خیال دی څه دورای نشته چې ماس کمپین پکار دی، کوهرنٹ کمپین پکار دی چې وځي. دی وخت کې دی دا خبر وکړه چې یاره ګورنمنت ټول په خپل ځای لګیا دي، میډیا خپل ځای باندې کې موږ خپل ځای باندې لګیا یو، ګورنمنت سره موږ تاسو سره دلته موږ د راغلی یو، هر څوک په خپل ځای باندې چې څوک پوهه دی هغه خپل رول پلی کوي. خدا یو وړه خبر نه 20 کروڑ زموږ خلک ته نور دنیا نه او نن سبا چې دینو دا کوم سوشل میډیا دا د دې وجه نه تاسو ته به یو بل یو ټرم یوز کوم دلته کې اپیډیمیک یا پینډیمیک سره تاسو ټول نن سبا هر څوک په دې پوهیږي چې بیماری زیاته شي. اوس یو نوې ورډ ډکشنری کې شامل شوی دی د دې دغه نه دی وبا نه پس هغه ته وی انفوډیمیک، یعنی د انفارمیشن زیاتېدل دومره زیات شي چې هغه کې صحیح او د غلط فرق کول ګران شي. لکه اوس څو پورې چې موږ نن دا خبره کوو چې دا نیوز فیک او دا پرون چې تاسو کوم اوس د نیوز خبره کوله نو هغه خو چې کم نقصان کول نو آی خو کړل اوس خو موږ په بیک فوټ باندې اوس موږ هغه دغه کوو. نو انفوډیمیک الریډي یو فینومینا د پوره دنیا کې دا هر څوک د دینه سفر کیږي لګیا دی. مونږ ته چې کم سیس کمې دی زما خیال دی هغه د کوهرنس دی چې دا ټول سیزونه ستاسو کم رول دی، زمونږ کم رول دی، د ګورنمنت کم دی کې رول دی، ټول په خپل ځای لګیا دي. خو دا یو کمباین کول پکار دی چې یو کنوینسنګ طریقې سره زمونږ کمیونټیز کنوینس شي. او زما خیال دی نن چې مونږ دا ناست یو نو دا د هغې یو مثال دی چې مونږ دا کوشش کوو لګیا یو. صحیح. زاهد صاحب ډاکټر صاحب خبره وکړه انفوډیمیک خبره وکړه، څومره معلومات موږ ته د کورونا په اړه پکار دي ځان خبرول چې په ملک کې څومره مړي وشو، په صوبه کې څومره مړي وشو، څومره خلک روغ شو، څومره دا ضروري دي زموږ لپاره د یو دغه چې موږ د خامخا ځان خبرو او ځان یو ټینشن کې اړتو. ګوره معلومات خو زما په خیال بنیادی حق دی او هر انسان چې کله خلق ولاوي نو هغه سنا انفارمیشن شیر کوي. جی
ډاکټر صاحب سره زه بالکل دغه کوم اتفاق کوم چې دا نوې کم ټرم چې یوز کیږي د ډیره مسله خراب کړې ده او خدا خبره ده چې دا کم دا سټیزن جرنالیزم چې موږ ته وایو دا د غزینه د سیز را روان شوی دی خو دې کې د ټول نه غټه مسله ما ته کوم چخکاری هغه د دې کې څه لږ اختلاف کوم چې دا انفوډیمک چې دی دا ښه دی خو که دا یک طرفه نه وي یو سایډ نه نه او صرف د یو طرف نه دا خبرې نه راځي که انفارمیشن بدلیږي نو ګوره ارشاد صاحب دا خو علم دی د علم خبرې دي بعضې علمونه دي مطلب دا میډیکل علم دی دې کې به ډېر چینجز به راځي روزانه بنیاد به نوې تجربې راځي نو چا چې مخکې څه کومه تیوري پیش کړی ظاهره خبره ده نوې تیوري مقابله کې به هغه خپل تیوري نه دستبرداره کیږي نو همدغه شان زما خپل خیال دی چې یاره انفارمیشن ډیر پکار دی خو انفارمیشن تقابلی جایزه پکار ده یو قسم انفارمیشن چې یو قسم انفارمیشن بار بار سار نه ماسختنه پورې شیر کیږي نو دا لږ خطرناکي البته چې یو انفارمیشن شیر شي بیا دویم انفارمیشن شیر شي نو دا یو دو انفارمیشن منس کې چې کم سيزونه دي کم تحقیق ته کم علم دی هغه خلکو ته پکار ٹھیک دی جی ډاکټر تاسو انفارمیشن ډیر پکار دی خو صحیح انفارمیشن پکار دی انفوډیمک دی ته وی چې انفارمیشن دی خدا پته نه لګي چې بالکل صحیح دی او کا غلط دی ٹھیک دی جی ګران ٹھیک دی جی ډیر مننه ډاکټر خالد صاحب ډاکټر رحمت صاحب زاهد نورخیل صاحب ګران کوتونکو دا زمونږ د نن ورځې پروګرام چې دغه کورونا ویک باندې موږ خبرې اترې وکړې زموږ چې څومره پروګرام کې شرکاو نو هغې هم په دې خبره زور راوړو چې ویکسین چې کوم دی د دغه وبا نه د بچاو یوه او آخري ذریعه چې کوم ده همدغه ویکسین دي او چې کوم نږدې ځای کې تاسو ته هم دغه ویکسینیشن سینټر دی تاسو لاړ شئ او هلته نه خپل دغه ویکسین خپل ځان ته وکړئ د هغې سره به دا وشي چې که فرض تاسو ته په خپل کورونا هم شي یا دغه شان نور څه دغه هم شي نو د هغې اثرات چې کوم دي نو هغه شانتې به نه وي ګران کتونکو همدې سره د نن ورځې پروګرام سر ته رسېدو غواړو د الله په امان